پوه شوې ستا باره کې به زه څه ووایم دا ستا مشر دی پیر سید ګوهر علي شاه او دارنګې دا لیکلی دا کتاب سید حکیم ماتوریدي چې دی لیکلی دی او دا پیر صاحب چې دی په دې باندې تقریض کړی دی هر حال دا لکه پیر صاحب لیکلی لکه څنګه چې تا دې کتاب چې کوم و دا چې کتاب د کوم کتاب لیکلو سبب شو هغه تا په خپل لیکلی خو صرف نوم دې پې داسې جاد ورکړی و تا کنزل وکړل او ما د دې غاړه چې دی تا سره په اخلاقو جواب درکوم د هغې نه تا غره ته پیدا واغسته ځکه ته د نه سړي بچی د نه سړي بچی چې دی هغه بیا په سړیتوب نه پوهېږي ستا غوندې د سپک او ذلیله سړي سره بیا چې دی داسې لهجې استعمالول پکار لکه څنګه چې ستا ده دی په دې کتاب کې وایي مفتی ندیم چې دی د هغه بد تهذیبي بد دیانتي کنزلو په جوټ ویلو کې او دارنګې په دې کې دی ماهر دی او دارنګې په دې بله صفحه کې دی بیا وایي وایي که د مفتی ندیم په ماضي باندې موږ نظر واچو نو سړی شرمېږي په دې باندې چې مفتی ندیم ماضي وایي څنګه تېره کړله که د هغه په ماضي باندې سړی نظر واچوي نو په دې باندې سړي له شرمندګۍ راځي او د هغه په ماضي باندې خبره کول باندې سړی بالکل څه کېږي هغه شرمېږي چې دغه ماضي سړی بیانوي او دلته دی بیا وایي په مفتی ندیم باندې د خپلو استادانو اعتماد نه و وایي موږ یو ځای کې ذکر وکړو چېرې چې مفتی ندیم وایي کہ محمودی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے کابرین کا ہاتھ ہے کیا آپ کا ہاتھ ان پر ہے اولن تو ہنس پڑے اور پھر کہا کہ ہمارا ان پر کوئی اعتماد نہیں اس واقعے کے میرے پاس